ګرځیدل نن هغه ځایونه داسې نن ویران پراته دي دا د دې وجنه د الله رب العالمین د کتاب ناقدري وشوه دا نن د دې وجنه چې د الله رب العالمین د کتاب هغه ته نن هغه عوامو او مشران هغه خپل ژوند او دغه شان خپل هغه ژوند نه صحیح ولا ورنکړه نن هغه ځایونه نن په هغې باندې دا حالات نکا زما او تاسو په دې ځای کې د لري نه د باجوړ طالبان دې ځای ته راغلي د سوات کالا او دغه شان هغه د سیالکوټ او دغه شان هغه د تیمرګري او هغه د میدان هغه طالبان دې ځای ته راغلي په دې ځای کې کم داسې باغ او بهار دي په دې ځای کې کم داسې کم ګلونه چاته کړلي خو لیکن د هغو په زړه کې د ایماني هغه جذبه هغه د خپل د روح اصلاح کوي هغه د خپل ژوند هغه یو چې زموږ دا ژوند د الله رب العالمین په کتاب باندې مزاحم شي هغه طالبان راغلي دي نن زما او تاسو په دې علاقه کې ناست دي نن د انکار په نسبت باندې هغه طالبانو خپل دي هغه طالبانو د تسلی لپاره هغه طالبانو د حوصله افزایي لپاره د الله مقرب مخلوق هغه فرشتي د دې طلباو د اولاد خپل وزن دا څه کمزوره مخلوق نه ده کله چې یو طالب راغلو نبی عليه الصلاه والسلام وته مرحبا بطالب القران وده قران طالب په خیر راغلی وده قران طالب په خیر راغلی ستاره خیر دی مبارک ستاره تستاده لپاره دي هر کله نن هغه طالبان چې کوم مسجد نبوي ته کوم هغه طالبان چې هغه اصحاب الصفه والا طالبان هغه طالبان نن د انکار په دې ځمکه باندې ناست دي هغه طالبان نن د بیت القرآن ته راغلي هغه د الله رب العالمین کتاب زده کوي چې کوم محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی هغه کتاب د الله زده کوي چې کوم کتاب په غار حرا کې نازل شوی هغه طالبان نن راغلي زما او تاسو ما او تاسو نه هغه مرسته غواړي ما او تاسو نه هغه ملاتړ غواړي نکاح والا خلکو زما ګاونډیانو زما رشتہ دارانو دا یو سعادت خبره ده دا یو خوش قسمتۍ خبره ده چې الله رب العالمین زما او تاسو د یو طالب علم د هغې د دین خدمت ما او تاسو نه یو د الله رب العالمین د میلمه خدمت ما او تاسو نه اخیستل کېږي په دې خبره باندې زه ډېر خوشحاله یم ماشاءالله دا د ستاسو مبارک یو طالب به د سهار نه تر ده سهار راته بجو نماز ته تر د مازدیګر هغه 3 بجې